دا یو اصل کبیر دی د فقهاو په دې کې چې شریعت کې کوم الفاظ راغلي نو هغه باندې بدله کاغه دعاګانی کاغه ذکرونه یې هغه باندې شي بدله دی دا اصل کبیر دی قانون جوړ شو کنه چې ګور الله بني اسرائیل باندې عذاب ولې راوستو ځکه هغه قول بدل کړ فرخه پکې راوستو هغه خودم را پرخ نور راوستو چرته یو قول بدل کړو کنه اننتا ټول ارث بدل کړی دي ذکر دې بدل کړی دی چې کوم ذکر دې اصل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هغه دې پرېخه دی حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله دا کوم ذکر ذکر خدا نو درودونه دې بدل کړ صلات دې بدل کړ صلات والسلام علیک یا رسول الله دا چا ویل مانځه کې تاسو ہے چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته اللهم صل علی محمد اللهم بارک دا دې کنا ګورغه صلات دې بدل کړ په بل صلات باندې ارسه بدل کړی اقوال او اعمال او ارسه په دې عذاب ناراضي کنه ځکه الله ویلو چې ما وعده کړی دا یوزلوی فبدل الذين ظلموا او بیاوی فانزلنا على الذين ظلموا پس نازل کوم پای کسانو چې ظلم کړو رجزا من السماء یو سخ عذاب یو قهر د اسمان نه بما كانوا يفسقون پس او دا وی چې خلاف ورزي کړی و حضرت عدی قول نقل کړو چې ګوره د نبی علیہ السلام په وخت کې یو خطیب خطبه لوستا نو دی وی چې من یطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوا نبی علیہ السلام ورته ها دا سموایا غلطی دی وکړه ومن يعص الله ورسوله وایا ومن يعصهما په ضمیر کې مجمع کوکړه را دیو که پاغ باندې نارسو نور قول نو بدل کړي دورو چې یاس الله ورسوله په دې باندې یاسهما وې کړه نبی علیہ السلام منه کجدا څه بلوي دغه سي کنز العمال کې راځي چې یو سره په قاعده کې نه ست تحیات وي نو دا سي وي چې واشهد ان محمدن رسوله وعبده دا به هغه په خلی راتنو نبی علیہ السلام ورته دا سموایا كنت عبدا ثم اكون نبيا رسولا زخو اول بندوما بیا رستو رسول شم سلویخ کاله پس کنه دے تبدیل کو کنه لګ لګ قول بدلو نبی علیہ السلام با من کول چې ها منکر مکوي کنه بما كانوا يفسقون دې فسق او فجور په وجه په عذابونو راغلي اتم نعمت دې ذکر راغی بنی اسرائیل باندې چې الله له دوه تنظیم کو دغه څه ولو کو هغه په نکړول چې کو یو کنه نیر جوړ کړي لخته جوړ کړي نه بس دغه څه او به ول راويسته هغه موسی عليه السلام معجزه او د دې بنی اسرائیل کرامت وکړه چې پیغمبر ژوندۍ نو داغه معجزې او داغه مرګرو کرامت کړه هغه د موسی علی السلام اصحاب کنه وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کړئ چې طلب د اوبو کړو موسی علی السلام د خپل قوم د پاره هغه محتاج او اوبو ته موسی علی السلام هم محتاج چې قوم یې تګیو ټولو د الله نه طلب وکړو مطالبه وکړه د الله نه ورشي غواړو انبیاء هم د الله نه غواړي بل په لنځي برای راس دا رد په خلق باندې چې باران غواړي نو کله یو زیارت لذي کله بل زیارت لذي او کله په بسونو باندې او باچی وی ک باران شو
کله سوالو کی پیسې را جمع کی دیک پوخ کی وی که باران شو ځکه دې د خپل دین نه نه خبر کنه چې استسقا به څنګه کوي او بنوی نو موسی علیہ السلام سوال وکړي چې الله بنی اسرائیل تګي دي دی له وب پکار دي فقلنا ضرب بعصاك الحجر وی مونږه چې واه پام صح په باندې هغه ګټه دو قول دی په دې کې یو قول دا دی چې هر ګټه چې وه دیم قول دا دی ابن جوزی وی چې سعید ابن جبیر ویلی دی رحمه الله تعالی چې نه دا هغه ګټه و چې موسی علیہ السلام نه جامع تختولې وی بخاری کې راځي چې موسی علیہ السلام غسل کو جامع کې خو دې په یو ګټه باندې نه روانه شو موسی علیہ السلام لنګ والو او ګټه پسې شو आवाज به کو چې صوبی الحجر یې ګټه جامع راوړه د بنی اسرائیل په یو ټولي باندې تیر شو او یو کار نو څه شک یو نه حل شو ویدا تعالی رب العزت ویلو چې دا ګټه واخله ورته کې نورم ډېرې فائدې شته دي بیا چې لاندې کړی ونه والی و پام صاحب باندې کنه هغه کې هغه نه وی ګوري نو بس دا ګټه وا مربع موسی علیہ السلام تعالی وی چې دې له گزار ورکینو په روان شي قرار بشي چې دې څومره فکاری هغه بلوي شي بیا به ودرېږي نو کله چې ستای راځي نو گزار ورکوا دا بټن ده ها ادینه به وبراوځي معجزه وکړه ډېر زبردست معجزه او ها په خپل امسا باندې دا غټه نوی والا اندماج ده فضربا فانفجرت من اثنتا عشرة عینا وسروان شوی دا غټنا دولس چینه دي کی اشاره تنظیم تکنا دولس قوم بنی اسرائیل هر یو الله رب العزت جدا جدا چینه ورکړه چې دا بستاسوي جګړه او نه کوي دولس چینه قد علم كل ناس مشربهم یقینا په جندلو هر یو ډلې زید اسکلو مشرب ظرف ده زید اسکلو کلوا واشربوا الله تعالی چې خره اوسکه من رزق الله اذا الله رزقنا فلا تعصوا في الارض مفسدين مگر دې په ځمکه کې فساد کوونکی عصیان فساد کوي عصیان په سي سره کوي او مفسدين راغلي تکرار معلومیږي نو نه دا مفسدين د تاکید د پاره دي تاسو فعل دی نه خدور نو معلومیږي او یاداله چې تاسو کې تجرید ده تجرید څه ته وایي چې دا فعل نه خپل معنا لري کې بلته نه واخلي لا تاسو معنا لا تمشو مگر دې په ځمکه کې په دې حال کې چې فساد کوونکی ہے دا تم نعمت په دې باندې اته نعمتونه پورش بنی اسرائیل باندې چې الله کړو ایو عذاب پکې ذکر شو چې به د بیو کړه الله په عذاب راوستو دا دویم عذاب دې د ناشکرۍ په وجه باندې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ یاد کړئ چې وی تاسو یې موسی علیہ السلام مونږه هرګز صبر نشو کولای په یو قسم خوراک باندې په یو طعام نو طعام یو نو دو المن والسلوى کړه او یو طعام اوی دا خو یا د عرف او عادت توجنه چې همیشه د پاره څوک یو خوراک کوي کنه نو یو نه وي ډوډۍ ور سره یې سالنم ور سره یې کنه خدای د خپل نه دا خبره خيږي چې بس خدای یو خوراک دی نو الوده او دال له بس کله جیلیان یو خوراک ورکړي ټول مرنه ناغیم وی کنه چې بس جیل کې خدای یو خوراک دی نو هلکه یو نه دی ډوډۍ او سره شتا سالن شتا مرچکه دا پکې څنګه یو خوراک دا عرفان دا سویل شي ځکه غیم دا سوي چې یو طعام یا دا چې یو ته ځکه ویلي دي چې آسماني دی د زمکه پکې څه نشته
یو خوراک دی آسمانی خوراک دی بس. فدعو لنا ربک اے موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ژوندی انسان ته زمونږ دپاره سوال وکړه د خپل رب نه. وسیله دې ته وایي چې د وسیلې ځای نو دې هغه نه پېژني. ژوندی بنده دی پیغمبر دی هغې ورته وایي ته زمونږ دپاره د الله نه سوال وکړه ته زمونږ وسیله بالزوات دې ته وایي. فدعو لنا ربک دې نه څوک انکار کولی شي څه یو ځل نه دوه ځله څو ځله ورته وسه ته دعا غواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه یخرج لنا چې راوباسي مونږ لا مما تنبت الارض هغه څیزونه چې زرغونوي یې ځمکه. یخرج لنا دې کې هم ګوره اسباب نشته. ولې الله رب العزت به څه چل کوي یو یې به کوي بیا به یې اوبه کوي بیا به یې ګوټ کوي نه یخرج لنا بس دغسې بیا راوباسي هغه خو دې ته ضرورت نشته بلا اسباب. هغه څیزونه چې زرغونوي یې ځمکه من بقلها سبزي هر قسم دا بقول هغې ته وایي چې لکه میوه دانې نه وي بس دغسې خلق خوري ساګونه. وقصایا او خټکي دغسې د هغې په شکل کې څومره وي خربوزې او هندوانې او قصایا. وفومها غنم دې معنا له ترجیح ورکوي مفسرین نو دواړه ذکر کوي الحنطة او السوم وږي ته هم وایي غنمو ته هم وایي. وعدسها او نسک مسور دال وبصلها او پیاز د هغې د مخکې نه ورته سم لیکل کړي ښه پرېسې جوړ کړی چې دا به غواړو. قال او موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي یا بنی اسرائیلو تاسو اخلی هغه شی هو ادنا چې هغه ادنا دی بالذي هو خیر په بدله د هغې کې چې هغه اعلی دی. عجیبه خلق یې. څوارلسمې صدۍ د غیر مقلدینو په شانتې اعلی شی پرېږدی او ادنا اخلی دا ولې اعلی و د څلورو وجونه منع وصلوا ځکه اعلی و چې بلا تعب کړاو پکې نه و که نه بس ناست به رزق به راته. وبلا سبب څه محنت او مشقت پکې نه و که نه معجزانه. وبلا علت مرض پکې نه و که نه بلکې مرضونو سره سمېدو که بدن کې بس کش پش کېده که نه د چا ګېډه کې بس ګیس میسونه به دې سره ختم شو هم غذا وه هم دوا وه او بل لذیذ و ډېر خواږه څیزونه و که نه داسې خوږوالی خو دنیا په هغه نعمتونو کې نه و که نه ځکه یې ووایي چې هو خیر دا ډېر بهتر دي. او تاسو ادنا شی اخلی من بقلها وقصایا دا د هغې په مقابله کې څه دي خو زه چې تاسو وایئ نو ستاسو خبره الله وی قبلوم ډېرې خبرې قبلولې ډېر ورته محبوب و دا بني اسرائیل الله ته. اهبطو مصرا ځای کوزشئ دې ښار ته هر یو ښار چې و داسې معلومېږي یو هغه مصر دی مشهور هغه خو نه معلومېږي څه د الفاظو تقاضا ده چې مصرن یې نکره راوړی دی منصرف دی او د هغې مصر په حق کې خو راغلي چې وقال الذي اشتراه من مصر اهو غیر منصرف یو بکی علمیت و بل عجمه وکنه معلومیگی چې دا اغا مصر نده خو یو بینو علمیت پکی نشتا نو ذکر نکره کو او منصرف شکنه اهبتو مصرن ده کسی یو خار تا کدی دا خار دا بیت المقدسو فإن لكم ما سألتم یقینا اشتدستاو دا پارا آغا سوچ غواره وضربت علیهم الذلة والمسکنة کله چې لاړل نو اوهل شو په دې باندې ذلت خواري والمسکنة فقیری او غریبی سبب به رست بیانې ښه وباو بغضب من الله راګیر شو د الله په لوی غضب سره دا درې څیزونه ذکر کړو
ذلت کې رالو، مسکنت او فقر کې رالو، په غضب کې رالو، دا دومره مصیبتونه پرې راغلي، دا ولې ذالکه دې سبب بیانې ښه دیو جنه چې پخوا به خلق وی چتا ترجمه به کوله نو چې دې ځای له براله کنه به دا ځکه چې زمینداری شروع کړه کنه لکه زمینداری ذلت ته هغه زراعت ته قرآن دې په ذکر کړی دي سورته واقعہ کې خاص کر کنه افرایتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يخلق تاسو چې دا فصلونه کړای کنه نو دا زرغونم تاسو کوي کنه دانی قدرون ولې انت حسن دی ویلي چې دا ذلت ده نه دا دیو جن چې رست الله وی دی چې کوم عملونه وکړه کنه ذالک دا غضب او ذلت په ذکر هغه بینهم کانوا یکفرون ځکه چې دی همیشه چې د کفر کارونه کول د کفر کارونه مخکې ذکر شو کنه تحریف کتمان حق ترک عمل مخکې بیان نشو خدا دویم باب دی هغه اول باب کنه هغه ته اشاره کوي کنه کانو یکفرون استمرار همیشه چې کو د کفر کارونه به کول کفر به کو به آیات الله د الله پایاتونو ځکه خو سره وي کنه که تحریفونو پایاتونو کې که کتمانو پایاتونو کې که تلبیسونو پایاتونو کې دا یو ويقتلون النبيين بغیر الحق وګورم بیا الله راولي ګل د دې لپاره چې د دې هدایت کی د دې اصلاح کی دیو لګي د قتل کل بغیر د سجرمنا بغیر الحق کده دینه بچا تاسو کو چې دا ولیم قتل کړو نو دیم دا نشو ویل چې د دې وجه نه څه ګناه دی نشي یادول د دې په ځام کې انبیاء لایق د قتل نو قتل کړو ډېر قتل کړي او یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک دا سبب د دې سبب د پاره ذکر کړي غضب او ذلت د پاره سبب خدغه شو چې کفر کو انبیاء قتل کول لیکن د دې قتل لپاره سبب سو دا سبب د سبب دی د دې لپاره سبب دا او ذالک بما سو وکانو یعتدون چې دینه فرمانی وکړه او بل یې زیاته وکړه د حد نه د الله په دین کې دا اصل شی ها دا څه چې جوړ شو د دینه جوړ شو ها چې نافرمانی او اعتداء دا دوی ولې ذکر کړو ځکه چې یو انسان ګناه کوي کنه نه دوه قسم وي عوام خبره کوي خنور به کويږي نه چې اوسړي رضان صفائی کوي کنه نو يرورا نه می څور ګناه کړل نه می سپین ګناه کړل دا به حضرت شیخ وی ګوره دا موږ نور دې په هغه نه واورېدل نو بیا به وی دا څور ګناه ستوي دا سپین ګناه ستوي وی سپین ګناه هغه چې دې ګناه غني نو توبه ته وباسي بیا کار کوي توبه ته وباسي نو بس هغه ګناه ختم شي او څور ګناه هغه چې دې ته ثواب وي چې دعا خو مستحب ده سنتو نه پاسه دې هغه نبی ته توبه وباسي او د جمعې د شپې خو ډېر ثواب دی وي چې په دې شپه څوک مړ شي نو هغه بار عذاب پې نه وي وایي ته خو بل څه کوې که نه ته خو عمل نه یې که نه دې ثواب ګڼي دې ته تور ګناه وي ځکه هغه دې نه چرې توبه نه وباسي مړ به شي خو توبه به ونه باسي که نه نو عصیان هغې ګناه ته وایي چې هغه ګناه یي خو لیکن خلق ته توبه وباسي او اعتداء دې ته وایي چې یو عمل دی چې هسې جایز دی خو ته پکې زیاتې وکړې نو بل څه پې جوړ کړې لکه مونځ عبادت و خو چې یو سړي د اختر په ورځ باندې کاو نو حضرت علی منې کړه چې داسې کوې زیاتې کوې د اختر په ورځ باندې خو نبي علیه السلام نفل نه دي کړي د مانځه نه مخکې دا مونځ نه شو که نه دا اعتداء شو که نه یا دغسې اودس خو عبادت دی که نه پاکوالی دی
خو لیکن نبی علیہ السلام ویلیو چې د دریو ځلو نه د سیوا کړه خولې ته د 4 ځله اوبه واچولې پوزې ته 15 ځله اوبه واچولې که نه نو فقط تعدى و اساء و ظلمه 3 خبرې کړې د حد نه دی زیاتې وکړو نو ځان دې ګناهګار کړو نو ظلم دې وکړو ولې اودس خو جایز چې جایز خو د اودس کې زیاتې وکړو که نه سنت 3 او د کله 4 کړه کله 15 کړه په دې نیت باندې چې زما په دې 3 باندې اکتفا نه کیږي خو یو سړی دا غوي نه زه سنت 3 منم 3 ځله خو ګرمي ده ډېره نو زه یم چې دا ګرمي لوکوټي دفه شي نو دی نه دی معتدي دا معتدي نه دی ځکه د نیت ته عمل دا هغه صوفي صاحب دی چې هغه وایي نه ټیک ده 3 ځله به راغلي خو زما په نسبت باندې په 3 کار نه کېږي که نه دې ته اعتدا ویل شي ښه دعا جایز شي او مخل عبادتو لیکن خلقو پکې د ځان نه اعتدا وکړه وختونه ولا خاص کړل هيئت ولا جوړ کو چې په جواب باندې ذکر عبادتو خو خلقو پکې اعتدا وکړه ولی وختونه ولا خاص کړل او حلقه جوړ کړه او په جهر باندې وکړه دومره اعتدا چا کړی دا ذکر بالجهر چې کوي کنده اعتدا کنه ما کانو یاتو دا دې امت کې ډېر خلک لګي هغه بیا دوره اعتدا کړی و یا نه دې امت کې ډېر لوی اعتدا وشو په هر عبادت کې چې ګوري نو د حد نه زیاتې شوی نو الله حد مقرر کړو ادي دا غي نه زیاتې وکړه وختونه ولا مقرر کړو د جمعې شپه خیرات لپاره سلويختي د کال شپه دا چا مقرر کړو د مالی عبادت لپاره خو وخت نشته او د ختم د پاره د زیارت ورځو دې ته اعتدا وی کنه بما اسو وکانو یاتدون د دې اعتدا نه ارس جوړ شونو قتل د انبیاء ته نه جوړ شنو غضب او ذلت ته نه جوړ شو دا د ټول اسباب د پاره سبب بیان کړي دا تر دې پورې دا باب لس خبرې وي اته نعمتونه او دعا عذابونه تتمه ذکر کی په ترغیب سره ترغیب ذکر کی الله رب العزت ټول قومونو ته چې هر څوک یې خو لیکن دا قانون اومنه نو بس نجات وو ان الذين امنوا بشکا کسان چې مؤمنان دي والذین هادوا يهوديان دي والنصارى وعیسایان والصابئین او نور بی دین خلق یا چې د ستورو عبادت کوي او د صابئین معنا حضرت قتاده کړی دا زاد المسیر کی وی چې صابئین سوکو کانو یصلون الى القبلة ويعبدون الملائکة ويقرؤون الزبور منز به د مونږ دی قبله ته کو دی خوخوا عبادت به د ملائکو کو او کتاب زبور خوخو داود علیہ السلام هغه به لوستو واخذوا من كل دين شيئا د هر دین نه ټوکړي را شلولې ځان له دین جوړ کړو نو صابئین ټول تدا قانون دی من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې په وحدانیت سره او پر د آخرت باندې او عمل کوي په طریقه د سنت فلهم اجر عند ربهم دې لپاره اجر دې د خپل رب سره او دې د خپل رب سره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيري په دې باندې او نه بغمجن شي دې باندې صرف د اشکال چې مخکې وموي چې ان الذين امنوا چې دا مبتدا او بیا رستو په خبر کې وموي چې من امن بالله چې مؤمنان نور بسنګ ایمان راوړي الله باندې دا خو مبتدا خبر یو شی شو دا خو یو شی نه ان الذين امنوا او من امن جواب دو قسم دی یو دا دی چې د امنون مراد د جبی مؤمنان یادي منافقان شو اسی
رواجی مومنانو هغې ته الله وایي چې من آمن بالله یا دا دی چې خبر یې دا نه دی خبر یې رستو دی چې فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دی خبر دی اصل بیا اشکال نشته دریم خطاب دې ځای نه شروع کوي او په هغې کې درې عیبونه د پخوانو بني اسرائیلو او څلور د موجودو و خبرې دي پکې اول تمهید دی او په هغې کې بیا د هغې جرمونه ذکر کوي چې بني اسرائیلو توبه وباسئ د هغه جرمونو نه که نه بیا به هغه درې عیبونه د پخوانو چې یو د خالي په ورځ باندې ښکار کول بني اسرائیلو ته ستاسو مشران یاد شي خپلو دویم د غوا حلاله او په هغې کې دومره تپوسونه او دریم قتل د نفس دا د پخوانو بني اسرائیلو یا د موسی علیه السلام د وختو یا د داود علیه السلام د وختو دې ته ځکه یادې چې دې به دا خبرې پټولې ګوره دې نه چې به تپوس وشو که نه چې هلکه دا رښتیا دي چې ستاسو مشرانو کې وي شادوګان جوړ شوي دي وایي نه یاره دا چا دی دا وي هسې خلق په مونږ باندې بدنامه لګوي الله ښکاره کړه که نه چې دا ولې دروغ دي دا خو رښتیا دي دې به دا خبرې نه ښکاره کولې که نه د قرآن ښکاره کړې ځکه دې د قرآن باندې ایمان نه راوړه که نه وي دا زمونږ اغلا ښکاره کوي وإذا أخذنا ميثاقكم یاد کړئ چې اخیستی وو مونږ په حوادث ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او چت کړی مونږ د پاسه ستاسو کوهي تور رفعنا فوقکم کې بعضو خلقو تحریف کړی دی وی نه دا خو دې د غر په خوا کې نو الله پې غر را کوک کو غر یې پې را کوک کو هلکه رفعنا دې ته وایي چې را کوږ یې کې و اصلی جواب دې صورت اعراف کې راځي 171 یوصل یو اویا کې چې الله وی وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة ګورو الله ته پته وکړي چې سوال لسمه صدې کې به غلبیل پیدا کیږي پرویز څه ته وایي او هغه د قرآن تحریفات کوي غلبیل ګوره هغه داسې وي ډېر ځایونو کې ښه چې نه راوچت کړی پې نو خو د غر په خوا کې نو را کوږې که پکې ورې نه رفعنا فوقکم الطور کانه ذلة وي مثال کې حکمت یې که نه ښه د وریځې د چترۍ په شانتې ده خذوا ما آتیناکم واخلئ هغه تورات چې درکړی مې تاسو ته بقوة په عمل سره دا معنا حضرت مجاهد کوي بعمل په عمل سره هسې خو کتاب خلقو سره یې شي تاخونو کې پروتي المارو کې پروتي بکسونو کې پروتي اډیر په قدر او په عزت یې راخلي فالله وی نه بقوة عمل پې وکړه هسې دې کتاب نغښتی دی وخت په وخت یې اخلي راخلي ښکلی یې ماشوم دی واذکروا ما فیه دې تفسیر شفا قوت دا مطلب دی چې یاد کړئ چې څه په دې کې دي بالدرس والتدریس واذکروا ما فیه پس دا کولو په ښودلو سره په تعلیم او تعلم سره په درس او تدریس سره لعلکم تتقون که غواړئ چې موږ د عذابونو نه بچ شو نو د کتاب دا خدمت وکړئ نو دې کې تقوا ده هغه سړی څنګه متقي دی چې قرآن ولا نه ورځي نه پکې دغسې ورځي نه یې ویلې نه معنا خلاصه کوي که نه خو اوس پټکې یې غټوالی دی تسبیح ورسره دي نو هر څوک وایي یاره دا ډېر شریف انسان نه وي دا ډېر پاک سړی دی پاکه پرښته ده نو الله وي نه تقوا دې ته وایي چې قرآن وایي که واذکروا ما فیه ثم تولیتم من بعد ذلک بیا هم تاسو مخ واړو پس د دې نه چې الله درته غر راوچت کړو دومره پخه واده یې درنه واغسته تاسو د هغې هم څه خیال ونه ساته فلولا فضل الله علیکم ورحمته که چېرې دا دوه خبرې نه وې چې الله تعالی توفیق درکړه د توبې د فضل او رحمت یې نه وې چې توبه یې قبوله کړه دا د فضل څوک دا معنا که نه وې فضل دا الله چې توفیق درکړو
تاسو باندې او رحمت د الله چې قبول کړ توبه تاسو لکنتم من الخاسرین یقینا تاسو به دغه وخت کې په عذاب سره هلاک شوي وئ دې سجده وکړه کنه چې غر پر اوچت شو نو سجده وکړه پریواته الله ته نو الله توبه قبول کړه دې هم داسې سجده وکړه مفسرین وایي چې په نیم کخو باندې نیم مخ به یې او نیم باندې به بره غر تکاتو بیا هم الله قبول کړه سجده غر ته اوچت شو هغه په وجه باندې يهود وي وسو مغه سجده کوي چې دا هډیره د کمال سجده ده کنه وي زمونږ نه غر په دې لري شوی دی نو په نیم مخ باندې سجده کوي لکنتم من الخاسرین دا تمهید او دې کې دې ته خپل کمزورې بیا ذکر کړی چې وکوي ولې د کتاب خدمت وکړي دې کې نجات ده دې کې فضل ده دې کې رحمت ده او اوس داغي غيو عیب بیانې د کفانو مشرانو اعتداء بالثبت خکار خو جایزو غریب کې اعتداء وکړه هغه دا چې بغیر د خالی دروازې نه ټول دروازې دي کار کوي کنه او د خالی پرز بیان نه کوي کنه نو بس هغه خاص باورز باندې خکارو کو نه زیاته او د حد نه الله او تحد یې خو چې خالی نه دا نور دروازې هغه تراوړې ده زیاته دي ته وي نو ولقد علمتم ذکوي چې دی به دا خبره په ټوله د خلقونه چې نه دا اسه خبره ده او زموږ مشرانو کې دا سندې تیر شوي والله ولقد علمتم خپويږي خو دروغ وایي حق پټوي کنه تاسو یقینا خپي جنې تاسو هغه کسان چې زیاته کړو په تاسو کې پرد د خالی فی السبت فی یوم السبت یو دا باندې یا فی تعظیم السبت فقلنا لهم ويمون ديتا بخبل قهر سر كونوا قردة خاسئين شيشا دوغان ذليلا هذا لا قول لكم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فدا خديرو كنا نكونوا يويخا چيوتني نكون أو چديري نكونوا بوتوين شيشا دوغان جسنگ وتعالى نو قصي شوها يا إنسانانو خصي او یا جوړ شادوګانو لوی لکه وسلوري باندې الله حکم کې خو بیا فرق نه کنه دې ته امر د تسخير څه کوي ها دې ته امر د تسخير وایي چې الله وی چې هر شی زما مسخر دی ګوره چې زووایم نو بیا په کې ډیل نه کنه شادوګان ته جوړ شو بیا سروازي پستبا شو هغه نه دی پاتې شوی دا دی وی دا شو دوګان دی الکه دا اشتلک دي چې په خوا خدای پیدا کړی هغه ته پکې ساجت ده عذاب دې تنوي چې بیا هم دنیا کې ګرځي را ګرځي فجعلناها او ګرځول موږ دی واقعا لرا نکالا لما بین یدیها عبرت د پاره دا خلقو چې موجود او ما خلفها او راتلون کی هغه د پاره عذاب شکل سزا شو یا دوګان ته جوړ شو وموعظة للمتقين او وعظ او نصیحت شو د پاره د متقینانو چې دا امت ته څنګه وعظ شو دا سی وعظ شو چې اخري امت لا حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ویلو لا ترتكبوا مرتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل نبی علیہ السلام ویلو چې امت تاسو ته هغه کارونه ونکړي لکه يهود چې کړیو چې د الله حرام یې په معمولی او حلو سره حلال کړل وستی جوړ شو خیال کوي غوړې وموعظة للمتقين لا تصنعوا مثل ما صنعوا هغه کارونه ونکړي لکه هغه چې کړیو ها موعظة دې ته ویل شي دی خو کار نه کوي خالی پر دین خو شادوګان نه جوړي خو نه چې هغه څنګه کړیو هغه هغه څه کړیو یا چې دنه وکړي یا تداو منکم فی السبت یا تدا خوشته کنه هغه به دومره نو کړی لکه اوس چې څومره شوخه وموعظة للمتقین الله وی دا د هغې دپاره عذاب شي هغې خو پې وشرمېدل او دا ستاسو دپاره وعظ او نصیحت شو چې عبرت ترې واخلئ دا دویم ذکر کوي د مشرانو
د بقره واقعا چې صورت مشهور دی په سورۃ البقره دا واقعا وکړه نه ادي کې ډېرې فائدې وي یو فائدہ دا چې ګوره الله رب العزت ځکه حکم کړو چې د دې د زړه نه شرک لري شي ګوره د غوا عبادت یې کو الله تعالی چې دا غوا نه لکه اسه تاسو نو مسلمانان کېږئ ها چې څوم په دې چاړه نه راخلي ته د شرک د رد پاروي مدارک لیکلي کنه چې حکم یو کته د ذبح د بقره ليهون معبودهم چې د خپل خدای په خپل لاس بي عزتیو کینو الله به وي چې بس دا ورشته بس وستاسو شرک نه پاک شوي کنه اصل مطلب خو بګی دا او په ذبح د بقره کې چې د شرک رد راشي چې د خلق زړونه پاک شي د شرک نه او د غیر الله د عبادت نه دې کې دوه قول دي یو هغه تمام تفاسیر چې راغستره چې یو واقعیا د یو قتل اوشو سړی نه معلومه د الله حکم کو موسی علیہ السلام ته چې دې ته وایي چې غواړه لکی او دا یو اندام دل راواچی دی به ژوندې شي نو خپل قاتل بوخی نو یو واقعیا شو خو دې کې درې اشکال لري یو اشکال دا دی چې مفسرین لیکي ابن کثیرم کبیرم روح المانیوم چې بنی اسرائیل د غوا په حلالولو کې 40 کال تیر کړیو 40 کال ناغه مړ 40 کال پروتو چې د دې لپاره نه لکړو چې مړ په ژوند دي شي چې هغه سره څه چل کاوه یو اشکال دا دی زم دا دی چې دلته قران چې واقعات ذکر کوي جدا جدا نو نه خیدا ده چې از راوړي وإذ قال موسی دا مستقله واقعه ده رست بیا وی وإذ قتلتم هغه مستقله واقعه ده نو ولي یو کو قران خو دې تقاضا کوي چې جدا جدا دي درې مشکل دا دی چې ترتیب هم داسې دی کنه ترتیب کې دغه خبره مخکې ده او د مقتول خبره رستو ده چې تاسو یو له سبب ګرځوي خو سبب مقدمي په مسبب باندې دا ترتیب د دې تقاضا نه کوي چې واقعیا یو شي ښه کله دې جوابونه وکي چې خیر د از اسی ډیر راځي قران کې تاسو خبره نه ده او ترتیب هم کله داسې چړوان دي رستو کېږي تقدیم تاخير کېږي نو دا غیبه څه جواب کوي چې 40 کاله به کې تیر شوي دي نو بس بهتره ده لکه تفسیر خازن موي چې دا خو الله دې تویلو چې دا غواله لکه د دې لپاره چې تاسو د زړونو د دې د محبت لري شي او د دې معبود توهین کوي تاسو دا ځان د واقعیا او د مقتول واقعیا ځان ده نو څنګه بیا دواړه یو کړی نشاوری الله رحمت الله علیه وی چې د اتفاقیات دې ته اتفاقیات وي ها چې څنګه دی غوا لاله کړه دغه ځای کې غسړې مړ شو قتل شو کیس شو الله رب العزت او توي موسی عليه السلام ته جاله تیار کار دی دې غوا یو اندام راواله او دې په وحي کندې وشي بل قول د حسین علی رحمت الله علیه شیخ المشایخ هغه وی چې نه د غوا د واقعیا د قتل سره تعلق نشته هغه چې مقتول سره مړ شو قاتل نه معلومې ده نو الله رب العزت کوي چې د دې یو اندام راواخلې او د لې راواچوي نو په خپل ژوند دی شي د غوا نه د دې نفس یادې کنه دا خپل په بل خپل واه لا سول په واه نو دی ژوند دی شي هغه دا وي اگر که تفاسیرو کې دا نشته تفاسیرو کې نشته بعضو ویلیو چې ترجمان القرآن د ابو الکلام آزاد کشته ده خو هغې کې هم داسې پوره صراحتا نه معلومېږي اشارتا نه یاد کړئ چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته چې یقینا الله امر کوي تاسو ته بني اسرائیلو ان تذبحوا بقره چې دا غوا حلاله کړئ چې د مصیبت نه خلاص کړئ د غضب نه خلاص کړئ
لکه هندوانو ته چې وایي د غوا غوښې خوري هغې هم دې ته معبود وایي که نه ګورئ هغې باندې دا ډېره ناشنا ولګېده سوالونه یې شروع کړو قالو وی بني اسرائیل اتتخذنا هزوا اے موسی علیہ السلام نیسې مونږ لره په ټوکو دا ته مونږ سره ټوکې کوې که نه ګپ شپ لګې که نه رښتیا خبره کوې که نه ګوره دا خبره په هر چا ناشنا لګېدلې ده دا اوس ناشنا نه ده چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون د دې تصویران نه کورونه ډک کړي داسې دي لرې کې مات کې دا بوتان او هغې باندې ډېره ناشنا ولګېده نو هغه ته یې وي چې اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراهیم علیه السلام مونږ ته رښتیا ووایه چې دا ته حقه خبره کوې که نه مونږ سره ګپ شپ لګې من اللاعبین که نه دا هر چا ناشنا لګي دا خبره چې وګوره ورته د زیارت بې عزتي وکړه غلاف یې ترې نه لرې کړو جنډه یې ترې نه لرې کړه ګمبت یې ترې نه روان کړو ګوره ورته د خدای نه نه یېرېږي دا دنیا نه روانې ځکه دوی وایي دا دنیا خو ټوله په اولیاو آباده ده که نه چې هغې له ګوتې ور وړې نو د دې ساه خېږي هلکه ستاسو د هغې مشرکانو میان کې څه فرق ده اتتخذنا هزوا دا ته مونږ سره ټوکې کوې قال وی موسی علیه السلام اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زه پناه غواړم د الله په ذات سره د دې خبرې نه چې شم زه د جاهلانو نه داسې جمله ډېرو ځایونو کې راځي او چې ته چاته سبق ښیې نو هغه پکې شکمن شي چې نه نه دا تا څنګه ووایي چې ان اکون من الجاهلین چې شم د جاهلانو نه که نه چې نه شم د جاهلانو نه نو ته مخکې ګوره که نه اعوذ بالله نه دي ویلي ستا هغه نه شم په دې کې راغې که نه پناه غواړم د الله په ذات سره د دې خبرې نه چې زه هم په جاهلانو کې راشم د دې نه پناه غواړم چې پناه یې غوښته نو را نه دی که نه که نه ته دوه ځله خبره کوې دا بعضې آیاتونو کې داسې وي که نه موسی علیہ السلام وی ټوکې کول خو د جاهلانو کار دی ټوکې کول خو د پیغمبرانو کار نه دی بالکل نه د حق پرستو کار دی یو مزاح دی هغه جایز دی مزاح هغې ته خوش طبیعتي وي هغه نبی علیہ السلام ډېر د هغه نه ذکر شوی دی مزاح ځان له شی دی چې یو بنده سره خبره وکړي د هغه د خوشحالولو دپاره خوش طبیعتۍ دپاره لکه نبی علیہ السلام ته یو بوډۍ راغله او یې ته سوال وکړه چې الله موږ له جنت راکړي په دنیا کې خو ډېر وکړېدو هېڅ خواږه ومو نه لیدو نبی علیہ السلام ورته وایي چې بوډۍ جنت ته نشي تللی توبه هغه هسې یې خفه وایي ژړلو نبی علیہ السلام وایي نه جنت ته چې ځې نو د 33 کالو به نو بیا پکې وینه راغله دی مزاح وکړه نه یو تن راغی ورته یې وایي چې ته جهاد لځې زه هم د سره ځم تبوک ته خو ما له اس راکړه نبی علیہ السلام وایي اس نشته او یو بچی کور ولاړ دی هغه یې زه بچي سره څه کوم نبی علیہ السلام ولې دا اسونه بچي نه وي د اسونو دې ته مزاح وایي دا ټوکې نه وي قالوا ادع لنا ربك وی بنی اسرائیل وی موسی علیہ السلام ته سوال وکړه مونږ د خپل رب نه یبین لنا چې مونږ ته بیان وکړي ما هي چې دا غوا څنګه ده ګوره چې کار یې نه کوو که نه زړه یې نه و نو بس تپوسونه قال وی موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله وایي انها بقره دا یو غوا ده لا فارض ولا بکر نه زړه ده بوډۍ غاښونه ماښونه یې نه وي ولا بکر او نه سخی ده بلکل کچه چړو کار نه کوي اوانم بین ذلک درمیانه ده په دې دواړو کې یو دا معنا ده مفسرین کوي د بکر نه مراد صغیره دویم معنا کوي لا فارض نه زړه ده ولا بکر او نه بلکل ځوانه ده اوانم بین ذلک درمیانه ده په دې دواړو امزالون ففعلوا ما تؤمرون تپوسونه څه کوي هو که هغه کار چې تاسو ته حکم کولی شي
قالوا دعو لنا ربك يبين لنا وی بنی اسرائیلو تسوالو کمونگ دا دخپل ربنا چی بیانو کی مونگتا ما لونوا چی سنگ دی رنگ دی واگانی خودیر قسم دی توری سپینی برگی چی دا سنگ دا قالوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشکل لاوائی انہا بقرتن دا یوخوادا دیر ناشنا صفراء تکا زیارا فاتح اللونوا خالص دی رنگ دی بل رنگ پکی نشتا تسر الناظرین حلقی پکتو نمڑیگی دا سی خیستا دا خوشحالی کتن کو لران چی سمرا با جواب راتن آغی تبگرانے دا چیرا دا سنگا غوادا خوشحالی مونگ ندلی دلی اب یادا سی زیارا چی بل رنگم پکی نی رورو بگرانے دا ذکر نبی علیہ السلام ویلیو چی لا تشددو پزان دین مگرانا وی پس گرانی پس سوالونو سارا اسی سوالونو بے فیدی تپوسو نکوے چی حکموشی نپاگی عمل کوے سمدستی قالو دعو لنا ربکا یبین لنا ما ہیا وی بنی اسرائیلو اے موسیٰ علیہ السلام تبیا سوالو کمونگ دا دخپل ربنا چی بیانو کی مونگتا چی داغوا سنگا دا ان البقر تشابہ علینا یقیناً داغوا گڑا وڑا شوا پا مونگ باندی دا تپوسی اکڑے دا دی چی کارینده دا کنا کار کڑے دے کنے دے کڑے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ او مونگا کچر دا اللہ خوخید نو کامیاب بشو او مفسرین ہوئی چی دا کلمہ ہوئی نو پدی کامیاب شو خوش قسمت پدیو چی انشاءاللہ ہوئی دا دیر دا برکت کلمہ دا کنا انشاءاللہ چی مونگ با کامیاب شو قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشک اللہ وی انہا بقرتن دا یغوادا لا ذلولن نجوتی دا چی سراکاگی ناغیتا جوتی ویلشی کالتا یوی راکاگی کسوک ورپسی گاڑے اتلی ذلولن کارونو پا دیکی دا کنا او ذلول دا ذلت ندے ذلول دا محنت و مشاقت ندے دا مانا کدے پا دے راشد حق پرست بارکی چی وانتم ازلہ نلتم مانا دائی چی تاسو دیر جزان وی دیر غریبانان وی ادا مانا ذلت مانا ندورا ذلول تابدار تصیر الارض چی اڑی سمکا ولا تسکل حرسانو بکی فصل مسلمتن دودری معنی دی مسلمتن روغ موٹ دا دا عیبننا اس عیب پکی نشتا مسلمتن روغ موٹا دا دا داغنا صداغ پکی نشتا دا سی لا شیط فیہا او یا مسلمتن روغ موٹا دا دا بل رنگ پکی نشتا دا قیاو رنگ لنگ مخی چویلیو لا شیط فیہا نشتا لے صداغ پدی کی تا نبی علیہ السلام معجزہ چو سڑی رائے پمنڈا نبی علیہ السلام تیوی ایما پا غوا باندی بارا چولے و بارا نا غوا ما سر خبری اکڑی چی ما خلقنا الا للحرف مونگا خزمک اڑول پیدا شوی بار دا پارا خخر پیدا شوی بد بے گرن دیونو نبی علیہ السلامی زم پا دی ایمان راوڑا بکر و عمر ہم دے پدی مقام کی مویلیو او یو آغا مقام کی چی آغا شپان کی راغی نبی علیہ السلام تیوی وی زما گڑا شرم خوچتا کرنو زور پسیشو ما خلاص ہمیں کرتی آغا شرم خواب لکین استا جزو او یہ چی خدتا خمان خلاص کرن او چی تکل نینو اغرد دیران سوک خلاصی وی پما وارخط آئیران چی زئبن تتکلمو شرم خبری کئی نبی علیہ السلام دا کئی کا نظمہ معجزہ دا زم پا دی ایمان راولم ابو بکر و عمر هم دا خبری کر دا خود حرس دا پارا پیدا شوی زمکا اڑول دا پارا قالوا الآن جئت بالحق وی بنی اسرائیلو چے موسیٰ علیہ السلام وس دی راتلو کرو پا پورا بیان حق پڑی رومانو رازی چوزے کی بے تفصیل راشی دل تمانا پورا بیان تھا
دا د باطل مقابله کې نه دی ولې دا مخکې خبرې د حق نه وي او دا یوه خبره د حق وکړه نه پورا بیان فذبحوها على لکړه وما کادوا یفعلون او دا کار یې نه کوو نو ګوره چې حلاله یې کړه نو څنګه یې نه کوو دا خو دواړه الټه خبرې دي نه نه فذبحوها د دې جدا وخت دی او ما کادوا یفعلون جدا وخت دی فذبحوها فی الحال وما کادوا یفعلون فی الماضی مخکې نه کوو دا کار نه کوو خو خو د الله رحم توشنو حکم ته غاړه کېښوده نو حلاله یې کړه دغه دویمه واقعه د پخوانو بني اسرائیلو هیلې کول په ذبح د بقرې کې الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون دریم عیب د مشرانو د بنی اسرائیلو قتل د نفس موسی علیہ السلام په وخت کې چې قاتل یې نه هو قتل د نفس یې کړو د مال لپاره او بیا قاتل پټاو یو بل باندې اړو راړو هر یو ځان بچکاو د جرم نه الله رب العزت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه د دې قاتل د معلومولو لپاره وته یو منصوبه او یو علاج خو اجوندې شو دا درې عیوب د مشرانو اعتداء په ثبت خالی پرز باندې افکار کول حیل په ذبح د بقره کې او قتل د نفس فیض قتلتم نفسا یاد کئی چې قتل کو تاسو یو نفس دی قتل کړو دا مدینه نه چې چا پیر آبادو ندینو قتل کړی خو دی مشرانو کړو موسی علیہ السلام په وخت کې خو دی به خپل مشرانو ډیر صفاتونه کول نو چې بس هغه چې څه کړی دي نو خې کړی دي لکه اوس چې خلک وایي کنه ولې هغه نه کوي دا الله یې بس تاسو صفاتونه کوي او فهم دي نو بس دا قتل داس دی لکه چې تاسو کړی کله چې قتل کو تاسو یو نفس فداراتم فیها جګړم پیدا کړ پاره کې درع دې ته وی چې ځان خبره اړي په بلی ورړي درع سورۃ نور کې هم دا راغلی قل فدرؤ آل عمران کې ان انفسکم الموت یوصل شپیتم کې چې منافقان جهاد لنتلو وی جهاد له چې څوک لړ شي نو بیا واپس نه راځي او مونږ پور کې ناس یو چې د مرګ نه بچیو الله رب العزت ویلو چې خلا مرګ دراره ځان ته بچ کې فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین التا آیات کې بیا راځي د زجاج قول چې په هغه ورځ باندې منافقانو د کورونو نه او یا جنازې وته وي درعه ولې ځان یې مرګ نشاړو لګنو او سورې نور کې دا راځي ويدرأ عن العذاب ان تشهد اربع فدارأتم جګړم پیدا کړه پاوي کې والله مخرجم ما کنتم تکتمون الله کار کون کې او دا قاتل چې تاسو پټون کې ورموم یو کو ما کنتم الله وی چې هر څه تاسو پټوي زه ښکار کوم دومره عامه قاعده ده چې هغه پورې خاص نه ده تر قیامت پورې دا الله قانون دی چې کوم خلق خبره پټي او د مطلب چې دا بخکار نشي که چرته ښکار کیږي نو ډیر کلونه پس او حال دی چې سار شي نه هغه خبره ښکار شي ولې الله ویلو چې تاسو به خبره پټوي زه به ښکار کوم فقل نضربوه ببعضها وی مونږه چې وه دی مړی لرا په بازه حصے دی غوا سره بقره سره ببعضه ویلی دین جوړ
خلق ورکورن خطه دی چې دا په څه باندې او سو کوئی په خپه باندې سو کوئی په لکۍ باندې سو کوئی په ژبه ای قسمه قسم او ټول د تیارې غشي دي رجمن بالغیب بس الله ته حواله کوي کنه چې په هر اندام چې وخو به بازه ویل او هدي مړی لره په بازي سیر دی واسه په دې باندې راښکال چې دا خبره چې مفسرینو کړي ده چې سلويخ کاله پکې تیر شونو هغه مړی هغه پروتو چې څوک دغه معنی کنه نو یې نه دفن کړو خو هغه قبر له ولا دغه اندام را پرې خو خدا مناسب نه د آیت سره چې په خپل نظر بوه ویل دي چې وه دې مړی لره دا وهلو معنا دلته کې مباشرت څه کوي مباشرت خپل راځي چې هغه مړی پروتي کړي خبره خو نه یاد کړي الله تعالی علم دې فضربوه وسره دې بیان دماج دې ویو نو ژوندې شو خپل قاتل خو چې قتلني ابن اخي د دې خپل واره قتل کړي بل چاته ګناه نشته كذلك يحيي الله الموتى دا یو دلیل شو قیاس دې ګوره الله رب العزت یې خلق تاسو قیامت نه منه كذلك قیامت نور سی خو دغه وایي چې مړی ژوند شي کنه نو دغه څه به ژوند کی لکه دا یو یې چې ژوند دی کو نو دی یو تو ګوره او دا نور په قیاس کې کنه دغه سی با ژوند کی الله مړی ويريكم آياته او خيت استغفل قدرتنا لعلكم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل سوچ فکر د دینه کار واخلئ تدری واقعات ذکر شو نو د دې سماره ذکر کړي چې ګور دا دریواړه واقعات خدا سي دي چې هر یو دومره د عبرت ته چې انسان کې عقل وی کنه الله ولا عقل سلیم ورکړي دا یو داغه د هدایت لپاره کافی دی کنه کا شادوغان ته جوړ شیو دا لګا ناشنا واقعا ده چې ابن عربي وی هغه د دې کنه چې دا اوس په دنیا کې دي هر چا خپل تفردات او کو دویمه خبره وا ذبح د بقره او کله قتل خبره وا درې واړه د عبرت سی لعلکم تعقلون قران وی بنی اسرائیل باندې ایسا سرونک الان کما کان بس ثم قست قلوبکم دا ثم استبعاد ده ګوره د دینه پسون تاسو هغه سی دا دومره معجزې ولې په خپل سترګو او بیا هم در کې پر حران راځي بخلقه ثم قست قلوب بیا هم صح شو کلک شو استاسو زړونه من بعد ذالک پس دې ټول واقعاتنا من بعد ذالک کې اشاره زجاج وی دې درې واړو ته دا درې واړو چې مخکې ذکر یوازې دا قتل د نفس نه یادي چې بیا ژوندې شو من بعد ذالک مذکور دا څومره چې ذکر شو استاد زړونو کې فرق رانه دا څنګه زړونه دي یاره فهي کل حجارت بس دا په شان د غټو دي او اشد قسوه بلکې د غټو نوم سخت دي لکه وسپنه ولې غټو کې هډېرې فائدې دي ور دنیا کې چې څومره وبدي اکثر د غټو نه راوځي دا الله شان دې کنه ها غټه سخت شي دي الله تنوبر او باسی نرم شي دي فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار بشک بعض غټونه خامخا داسې دي چې روان شي داغې نه نهرونه وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء بشک بعض غټونه خامخا داسې دي چې وچوي نو راوځي داغې نه اوبه معنا ته فکر کوئ وره دا بل لفظ سره خامخا یادو کنه لما درې ځله راغلی دی ادي معنا بسې خامخا وإن منها بشکا بعض زګټونه لما خامخا داسې دي يهبط من خشية الله
چور غړي د الله د يرنا دلته من خشیت الله ظرف چې ده مفسرین دا درې واړو سره لګي کا ډېر او په روان شوي نهرونه روان شونه من خشیت الله کا او چاو دی او په نراو باندې من خشیت الله کراور وخت د بارے نه ګړ ګړ شونه من خشیت الله دا ټول د الله د یری نه ګور خشیت تمره قیمتي صفت ته نو دا چې په بنده کې راشي نه چې سبا ته جوړيږي چې په ګټو کې تمره لارې وکړي کنه دا ډېر د کمال صفت ده ځکه قرآن بار بار وی فتقوا الله واتقوا الله واخشوا یا خلق ځان کې یاره پیدا کړي نو استاجت نشته خدای الله نه یاره وکړي ها دا څومره روان وجاړي چې خلق کین دا پکې دا الله یاره نشته کنه والله بغافل عما تعملون الله نه دی غافل دا عمل نه چې تاسو یې کوئ په دې باب کې د دریم خطاب کې درې د مشرانو عیبونه تر دې پورې ذکر شو موږ ویلو سلور پکې د موجوده دي چې دا اوس کوم بنی اسرائیل چاپیر دي د مدینې نه د نبی اسلام په وخت کې ډېرې قبیلې دي بنو نذیر او بنو قریظه او بنو اسلم او بنو غفار او مزینا او جوهینا او بنو قینقاع دا ډېرې قبیلې چاپیر مدینې نه پراتو اوس د دې خبره کوي چې دا خدای مشرانو د پاسه دي دي کې څلور ډلې پیدا شوې دي یو خو پکې محرفین دي هغه علما د دې مشران احبار او رهبان دا غیزان د ذمہواری د په بند کمره کې ناشتي او منو سلوا ولا راضي تیار اخري او د الله د کتاب تحریف کوي ګوره څوک پکې داسې څوک پکې داسې منافقان دي ګوره په يهودو کې منافقانو لکه اول چې ذکر شي چې په کافرانو کې منافقانو من الناس کنه هغه د مکی مشرکانو کې منافقانو بازي یا د مدینه په اوس او خزرج کې او دا پکې د يهودو منافقانو دي کې هم کنه درې مدله پکې امیان دي امیان هغه نور سن نه دي خبر خو چې خپل مشرانو تسویل دي بس باغی ایمان راوړ څلورم پکې هغه جاه او مرتبه والا خلق دي ځان ته سیدان وي اوچت خلق وي د جنت دعوه کوي چې موږ به جنت ته ځو دغه بے عمله بے کړاوه دا څلور قسمه دي نو در دې موجوده حال الله بیان افتطمعون تاسو تمه کوئ اے مؤمنانو سره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه ټول پکې دي مخاطب ټول دي تاسو په دې امید کې پراته یې ايومنو لكم چې دا يهود به ایمان راوړي تاسو لپاره نبی دې سلام په دې ډېر هرسناک وکړه مؤمنانو به ډېر زیات کوشش کو چې ردیبا څنګه ایمان راوړي ولې علماء ته د خلق ډېره سمای کنه دغه زمانه علماء وکړي په کدی ایمان راوړل نو دین ته ډېر خیر ورسي الله وی دی به ایمان نه راوړي وقد كان فريق منهم يقينا اشتد يودل پدې کې يسمعون كلام الله چې واوري د الله کلام ثم يحرفونه بیا کینی نو بدلیه تحریف پکې کوي يسمعون كلام الله کې یو معنا مفسرین هغه کوي روح المانی چې دی موسی علیہ السلام بوتل ځان سره کوئی تور تا او په خپل غوږو د الله کلام واورېدو وګوره هغه خلق دې چې راغی نو چې تحریف کوي دومره ظالمان اورېدلې نه کړي يسمعون زم معنا دا چې اوري د الله کلام د موسی علیہ السلام د خلینا او ته بیان نه کوي وخت کړه ډېر وګدوګ د تقریرونه به وتا کوله ثم يحرفونه وګوره بیا تحریف کوي د الله کتاب بدلی را بدلیه
چې کوم د دې د مرزانه خلافي نو هغه بدل کړي او ډېرې پکې څه بدل کړي د نبی علیہ السلام صفاتونه تورات کې وکړه د دې پیغمبر صفاتونه چې دا پیغمبر بداسي دا حلیه ذکر کړی و چې غنم رنگي وي نه ډېر دنګ وي نه ډېر چې درمیانه وي ربعتن ابيضا دا الفاظ دیغه بدل کړو نوې اسمرا طويل نوې داسې سپین به لکه شملو په شان او دنګ به د لري نو خلکو کې ښکاری وره هغه صفاتونه ولا ټول بدل کړیو لومبه تحریف خدا کړو چې خلک ایمان را نوړي بدلی کلام د الله تحریف پکې کوي من بعد ما قالو پس دا وی چې دې کې وهم يعلمون ادي په خپل کار باندې حقوي چې موږ سکو ولې یو سړی یو کار کوي او پوه نه نو هغه عذر دی د جهل د وجه نه چې یو کار کوي فله ما کوي بیا کنه چې خوښ شي او چې سره د علم نه کار کوي هغه ته معافي نه کیږي قوم يعلمون دا یو ډله محرفین دوی منافقان دي پکې فإذا لقوا الذين آمنوا كالشري او ذي مؤمنان سرا قالوا آمنا نوای دي چې موږ ایمان راوړل خلفاء سره مشران سره حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنهم دي سره بچ کینا ست د يهود بعض حلقه ندیبت نه خبري وېستي ځان مې پوه کې چې تاسو تورات کې څنګه خبري دي اټولې وې دي ته وې یا چې واپس لاړ نو خپل مشرانو وو تاسو ورنه کول چې تاسو خپل کتاب ذکر او متو کو په تورات کې هم داغي د پیغمبر او داغي د دین صفاتونه کولو دا ګور تاسو دومره نه پوهیږئ ساده قمقلو وإذا خلا بعضهم إلى بعض کله چې بجودا شو بعضی د دینه چې هغه کشرانو بعض نور سره مشرانو احبار رهبان سره قالو غیب وتوي لغیو تجربه کاری کنا دي ته زور نه کوله چې ګور هغه خو عرب خلق د امیان هغه په څه کوي تاسو ته د تورات خبرې کوي د خپل لاس نه ول علم ورکوي دا کچر بیا زمونږ او داغي مین کې شریعت شي ابحث شي مناظره شي ناری ووي چې راوړې تورات بیا به څه کوي تاسو چې په خپل کتاب باندې امپړو کې او ملامت هم کې نو دام فخلا او به زور کړه اتحدثونهم تاسو بیانوي دي مؤمنانو ته بما فتح الله علیکم هغه خبرې چې الله خودلی دي تاسو په تورات کې فتح معنا خودل کلا اول کنا الله تاسو باندې فضل کړی چې تاسو عالمان یې تاسو د کتاب اهل کتاب یې کنا او هغه یمیان خلق دې تاسو ته په خبرې کوي د دې عاقبت بسې ليحاجوكم به عند ربكم دیبا دلیل نسی پتا سبحانه په دغه خبرو سره چې تاسو ته خولې دي دیبا حجت نسی حجت چې چا سره خو هغه وړي کنه هغه غالبي دیبا غالب کیږي او زور ور کیږي پتا سبحانه په دې دلیل سره عند ربکم سبحانه عند ربکم فاحکام الدین کې انا کله دین خبري شي په دین کې باس جوړ شي نو بس دې سره وکړه دلیلی چې به وي چې راولې تورات تاسو په کتاب کې د تخویو کنه او دا خو یو مناظر د پاره زبردست حربه ده کنه بیا هغه نشي کولی چې خپل کتاب کې وتاو خای لکه حضرت شیخ ودا په کول کنه عبادتي تبوي تراوله خپل کتاب د مشکات راو دې کې وتاو خای یو ځلې په مصافحه باندې باسو د اختر د باندې نه پاسو عبادتي کتاب کلک نیولیو نه ورکو او حضرت شیخ وته راوړل دې کې ته هغه دې کې نشته دې کې مصافحه کوي وشته ده کنه خو دې
اخر کې یو پاڼه پکې لګېدلې د سیوا ستا دپاره هغې کې لیکلي دي که نه هغه ته دا نو معلوم ځکه هغه خو به کتاب مخکې راغله او وروسته یې نه و کتلی هغې کې یو پاڼه لیکلې وه سواد کې یو عالم و هغه لیکلې وه چې مصافحه بدعت دی نو په خپلو کتابونو کې به یې ورته خو که نه هغه خو ځان سره به یې هم خپل کتابونه وړي وو ځکه کتابونو کې هم ډېر فرق وي یو د لباسو نو خپله شامي م وړې وه او هغې بدعتیانو هم راوړې وه نو د هغې کې یو شان خبره وه دې کې بل شان ته حضرت شیخ ورته ووایي چې دا زما شامي چې ده دا د استانبول چاپ دی پخوانی ده ستاسو دا په دکن حیدرآباد کې اوس چاپ شوې ده د ځان هم پکې لیکلي دي بیا به هغې کې ورته خلکو بیا وګوره ورته په زوړ کتاب کې واو د دې په دې کې نشته دی دا دې څنګه کتابونه راوړي دي که نه لیحاجوکم به عند ربکم دی با زورور کېږي او دلیل به نسي په تاسو باندې په دې خبرو عند ربکم په احکامو په مسله د دین کې یا عند کتاب ربکم که چېرې د کتاب خبر راشي که نه بس بیا به تاسو پړئ فلا تعقلون دومره نه پوهېږئ کمقلو تپوس هم نه کوئ د چا نه نه په خپله پوهېږئ او نه د هوښیارو خلکو نه تپوس کوئ که نه الله رب العزت دې دې په هغې رد کوي چې ګوره د اهل کتاب په خپل علم باندې دومره فخر کو چې ګنې بس مونږ سره علم دی بل چا سره نشته اولا یعلمون ولې نه پوهېږي دا یهودو ان الله یعلم چې الله د هر څه نه خبر دی هغه سره د هر څه علم شته هغه به ورته وښیي که نه که ته یې ورته نه ښایې چې بس تورات چاته مه ښایې ټول علم په دې کې دی الله وی علم ټول ما سره دی ان الله یعلم چې یقینا الله پوهېږي په هر څه ما یسرون هغه چې دي یې پټ ساتي په زړه کې او ما یعلنون او چې ښکاره یې کوي هغه به ورته وحي وکړي هغه به یې خبر کړي د هر څه نه خبرې کړه که بیا که نه د یهودو څومره خباستونه بیانېږي دې صورت کې او سورې توبه کې دا الله خبر کړ خلق ته نه دیو منافقین مؤمنانو سره به ناست وي به آمنا دې زده کړي وو او چې بیا به خپلو سره یو ځای شي نو دا حال به وه دریم دی امیین عوام خلق چې بس د دې په خدمت کې به هر وخت حاضر ولاړو او لاس به په نامه یخو چې صاحب حکم کوي تابعدار خدمتګار عوام دې ته وایي که دا دې ساتلي ځان لکه نه په دین یې نه پوهېږي ګوره وي دې دغسې ښه دي سړیه دا هر زمانه کې داسې ومنهم امیون بعضې په دې یهودو کې انپړ دي لا یعلمون الکتاب چې په کتاب نه پوهېږي یو معنا دا ده اکثرو مفسرینو دې نه لیکایي اخیستې ده چې خط ولا نه ورځي کتابت ولا نه ورځي خیر بهتره معنا د کتاب نه دا ده دې وخت سره چې امي هغه چاته وایي چې په کتاب نه پوهېږي او امي که نه ځکه نبي علیه السلام ویلو انا امة امیة لا نحسب ولا نكتب مونږه امیان یو امیین یو ځکه مونږه په حساب کتاب او په لیکلو میکلو نه پوهېږو کتاب ورته نو نازل شوی که نه مخکې نو بعضې پکې داسې وي چې خپل نوم ولا نه ورځي نو ګوته لګوي لا یعلمون الکتاب خو چې کله په مسله کې شي که نه دا هر چا نه به دی را مخکې کېږي دا ولې الا امانیه صرف هغه خپل خواهشات د نفس امانیه مشتهیات النفس تفسیر کبیر وی بس چې خپل نفس یې څه غواړي نو خبرې کوي دا به رښتیا وي که نه او معنا کوي روح المانی القول بلا دلیل امانی دروغ څه ته وایي چې خبره کوي او دلیل ورسره نه وي دې ته امانی ویلی شي که نه قول بلا دلیل قول بلا علم الا امانیه وإنهم لا يظنون
او ندی روان مگر په ګمان پسې. قرطبي معنا کوي چې دا امانی امنیتن واحد دی. هغه سورۃ حج کې راغلی و کنه، آیت کې راغلی چې الله رب العزت وی چې ما کله رسول یا نبی لېږلی دی، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، کله چې هغه بیان کړی دی خلقو ته، القى الشیطان فی امنیته، شیطان راغلی جنی یا انسی او داغه پاره بیان کې خلقو ته شک اچولی دی. الته کې معنا د تمنا څه ده؟ تلاوت امنیتی داغه په تلاوت کې. دغه سي حضرت حسان چې د عثمان رضی الله عنه په حق کې کوم شعر ویلی هغه کې هم دا وکړه چې تمنا کتاب الله اول ليله تمنى داود الزبور على رسل. حضرت عثمان په اول کې د الله کتاب لوستو، په اول شپې کې داسې لوستل لکه داود علیه السلام چې به زبور لوستو. تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر، او چې اخري شپه شوه نو خلق راواوړېدو او شهید کړو. تمنا څه؟ تلاوت. دې کې هغه وی الا امانیه، تش تلاوت کوي نو تلاوت استاد دی، نورې په معنا ځان نه دی پوه کړی. دا امیین دي ها قرآن وی ومنهم امیون، کمو چې تش تلاوت کوي او که د معنا تپوس دی کوي نو خیریت دی. دا خو بیا ټول امیین دي ښه، چې مطلب باندې نه پوهېږي، د قرآن په معنی نه پوهېږي، صرف قرأت او تلاوت یې زده کړی دی. الا امانی وینهم الا یظنون، او ندی روان مگر په ګمان پسې. دا امانی څه دي د دې لکه دې زمانه کې وی هغه شیخ الاسلام وی چې هغه ضعیف احادیث ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې دې زمانه امنیات څه دي امانی، هغه دا دي چې دا کمزوري احادیث پیش کوي، انور مطلب نه پوي چې دا حدیث دی او کنه دی. دا په خوا ډیرو چې دا مسله شروع شو کنه، دا کمزوري احادیث راوواته د ګوټونو نه، خبایا فی الزوایا راوواته. نو کله بدعتیان وی ولې حدیث کې نه راغلی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور، چې تاسو حیران او پریشان شئ کنه نو قبرونو لځئ، هغې نه امداد غواړئ. خو دا څنګه حدیث دی؟ دا امانی دي کنه، دروغ جوړ کړي. کله به وی چې حدیث کې راځي چې من اعتقد علی الحجر ينفعه، که یو سړي په ګټه یقین وکړو کنه نو فایده به ورکوي ولا که په ګټو باندې هغې یقین کړی و کنه ته د هغې په شانتې کو. کله به وي چې الضرورة لصفاء القلب، وی د زړه صفایي ضروري ده، عمل ته حاجت نشته. هغې بیا مونږ اودس نه کوو، وی زمونږ زړونه پاک دي. الا امانیه قسمه قسم ګوره دی هم په کتابونو کې لیکلي چې ان المیت یرى النار فی اهله 7 لیال، هر مړی چې دی نو تر 2 ورځو پورې په خپل کور کې لوګي او رڼا ویني. څنګه وایه هغه ستا په شان نه دی چې ګېډه ټپوي. ور دا وی ور وځي دا نظر لګي او خپل کور کې ګوري چې څه پخېږي. دا ګوره دا نه حدیث جوړ کړي الا امانیه، ډېر لوی دروغ چې خلکو څومره ناشنا خبرې چې حیران بشي. فینهم الا یظنون، ځوان پسې روانو. ځوان هغه چې ماخوذ د دلیل نه نه وي، هغه ځوان ښه. بعضې ځوان خو هغه چې څه دلیل ولوي، هغه بعضې احکامو کې معتبر دي که نه، صرف ځوان، محض ځوان. فویل للذین یکتبون الکتاب
هلاکت ته کسان لرا چې لیکي کتاب بأیدیهم په خپل لاسونو ثم یقولون بیا چې ودریږي نو خلق توایي هذا من عند الله دا خبره مې د الله طرف نه وکړه الله دا سوای الله تعالی وتبارک یو مولا هو بدا سوي کنه اخلاق به داس ځان ته متوجه کړو چې دا ډېر لوی مولا دی ها تش په دې باندې چې الله تعالی وتبارک دا سوای هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دا د دې لپاره چې واخلي په دې باندې دنیا لګا دا یو معنا وکړه لا تشتروا بآیاتی کې لا تشتروا بآیاتی تحریف بیکاو آیاتونو پاره به دنیا غستا لیکل به کول د ځان نه ليشتروا بآیاتی ثمنا قليلا کاغه لیکل چې تورات کې کړیو خدای نه رست نور لیکل دي دا فتاوی ډکه کړی دي حضرت نے په حدیث جوړ کو چې دی وی اولیاء نه ونی نو او دا حدیث نه ونی چې دا چانه څه شی رخصو نو وقدمه د مخ کې واخلي او دا دی وی چې عمر بن حمدان ان لم ترد علی ضالتی اخرجتك من دیوان الاولیاء عمر بن حمدان باغ وخت ونو هغه ته आवाज وکړ چې عمر بن حمدان که زما رخصوي شي پیدا نشو زبدي د اولیاء او د دفتر نو باسم تا پاڼه به نو شلو مو دا وی ګور راغلی بیا وځي او شی مونږ دی کنه هذا من عند الله دا بلا بتر به راځو کړو ای به دا الله طرف نه وایم ته دنیا لپاره دې کې قران دی له درې ځله ویل ذکر کړی فویل لهم مما كتبت ایدیهم ملائکت دی لرا په سبب دا وی چې لیکل کړی دی لاسونو د دې وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دی لرا په سبب دا وی چې وای غسل په حاصل یې کړل درې ځله جدا جدا دي اول ویل لمن كتب من نفسه كاملا ځان یې لیکل کړو الله وی هلاک شي ځان لیکل کړي بیا ویل لمن كذب على الله بیا ویل زکوي چې په الله درو جوړ کړ چې هذا من عند الله او ویل لمن اشترى دریم ځل زکوي چې په دې باندې دنیا واغستا څومره مال دولت یو غاټو په دې تعویذونو په دې دمونو په دې سيزونو باندې دا به داسې وشي اجدا جدا قیمت یې ولا مقرر کړی کنه دا دي کنه هر زمانه کې داسې ښه ندریز له ویلون یو د دې لپاره چې دا کارونه دنیا کې څوک کوي لیکل کوي پاره باندې پیسې اخلي دا او امیین خلق فلورما ډلوا مخصصین خاص خلق معتبر محترم چې خلق وراتله او داغي سلام به کو زیارت به کوي د دې په لیدو کې ثواب دی اکه بیا دوی د توکړه بیا ډبې د نظر کو زبیا برکتی شوي دا څه خلق را زمانه وقالوا واذا يهود او خاص کر د دیغه مشران لن تمسنا النار چری باور رسی مونتا اور د جهنم ورلن تمست ویلې مس خدای ته وی چې لون تلاس یو شی له وروړي د دې دومره مبالغه کوي چې مونږ ته اور نه رانږدې کیږي الا ایام معدوده مگر یو سور وځي د شمار دقه ال عمران کې عمراغلیو سلی رښتم کې ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ځان یې جوړ کړیو کنه ها شری بنرا تم تور هو یو سور وځي د شمار دا کمیر وځي وی وګور اکثر مفسرین دا معنا کړی دا چې ایام عبادت العجل
اگر ورځې چې دی پکې د سخي عبادت کړو که لسوې که شلوې که درېوې که څلوروې لیکن دې باندې اشکال دی دوه قسمه یو دا دی چې هغه عبادت خو بعضو کړی نو ټول پکې رالو ولا تزر وازرة وزر اخرى د قانون خلاف دی دویمه دا دی چې د هغې خو معافي شوې وه که نه مخکې ذکر شو که نه چې ثم عفونا عنکم چې معافي وشوه نو څنګه به عذاب ایام معدوده هغه ورځ نه څنګه اختی شي دا هم د هغې امورو نه دی چې دې کې توقف پکار دی ډېر مسایل دي چې هغې کې توقف دی دا د هغې نه دی ابن عباس ابن چا تپوس کړو نو هغه ورته وایي چې الله نه دي ویلي نو زه ورته څنګه ووایم غوسه شو ورته خو بس چې الله ته علم دی چې هرې ورځې ایام معدوده یا به هسې داسې ویلي چې مونږ څه پیغمبران نه یو چې معصوم یو ګناهګار یو او ګناهګار به څه وخته پورې جهنم کې څه ورځې به وي نو بیا به ځي دا به مطلب قل اتخذتم عند الله عهدا ووایه ورته چې تاسو دعوه کوئ د جنت نو تاسو پوره کړي د الله سره وعده توحید ابن عباس ته وایي عهدا بالتوحید تاسو الله سره دا وعده پوره کړی ده دا خو به هغه څوک وي چې الله سره وعده پوره کړي هغه الله جهنم ته نه بوځي که نه من قال لا اله الا الله دخل الجنه فلن يخلف الله وعده چر الله خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه نو چې تاسو دغه وعده نه ده پوره کړې تاسو کې توحید نشته نو بیا څنګه وایئ چې لن تمسنا النار چې تاسو ورته نه دی نو بل به څوک دی ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکې وایه تاسو په الله باندې هغه خبرې چې نه پوهېږئ دلیل د سره نشته ما لا تعلمون دا تقول علی الله وکړه ما لا تعلمون ډېر شی و مشرانو ورته دا ویلو چې الله غفور الرحیم دی ولی مونږ ته معافي نه کوي څو هسې غفور رحیم دی هېڅ خبره نه ده غټ ګناه به یې وکړه بیا به یې الله غفور رحیم دی سیغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړي شي ولې مونږ یې بندیان نه یو مونږ چې دا دوره کارونه کوو په دې باندې ها کله به ورته وي نه زمونږ مشران شته که نه آبا او اجداد شته دی هغوی به نور څه کوي چې هغوی جنت ته ځي نو مونږ به ځان سره بوځي که نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون شفاعت بکیږي دا بکیږي دا ټول تقول علی الله کړو الله رد کوي په دې باندې چې نه نه بلا کومه خبره چې تاسو کړې ده دا دروغ ده چې لن تمسنا النار بلا مختصه بیجاب النفي چې مخکې کومه نفي تېره شوې ده د هغې رد کوي تاسو یې چې اور به نه رارسي ولې به نه رارسي داسې نه ده لکه تاسو چې وایئ من کسب سیئة هغه چا چې عمل وکړو د شرک خاص عمل ته مراد ده سیئه واحاطت به خطیئته او بیا توبه ویې نیسته کلمې او نوې توحید یې زده نه کړو نو چې زده یې نه کړو نو راګیر کړو دله راغه خپل ګناه او ګناه دومره غټ شو چې دې راګیر کړه احاطه یې پرې وکړه مفسرین وایي بل ګناه داسې نشته چې په سړي باندې احاطه وکړي بغیر د شرک نه دې خو سم د سړي نه چاپېره شي که نه ځکه یې سوره کهف کې ویلي چې د جهنم هغه اور نه دی احاطه بهم سرادقها د هغې نه غټ غټ دیوالونه چاپېر دي احاطه یې پرې کړې ده دقسې په ده باندې د خپل شرک احاطه کړې ده که نه راګیر کړ د لره خپل ګناه خطیئه یو دی یو ګناه خو سم ګناه خطایه بیا جمع راځي خطیئات یا جمع راځي او دا واحد دی فاولئک اصحاب النار دغه جهنمیان دي هم فیها خالدون دی با جهنم کې همیشه یي سیئه یوه وه ټول عمر یې قید که جهنم کې دی به وي یاره بس دا خو هغه به څومره شرک کړي 40 کاله یا 80 کاله که نه
نو دوړه سزا دی ولا ورکی نو ټول عمر ولا سلا ورکی الله وی ته دا غد نیت نه خبره عمر پریدا اوس براشي چې هغه خو ار یو وی چې زمون زر کاله عمر وینو ولی وی چې ارمانونه پوره کو خپل درگاہونو باندې وګرځو ګوره که تر قیامت ژوند دی د کدی ابلیس کنه دا به د شرک کاو کنه شل کاله نه کاله نه هغه خدا ارمانو هغه یو ارمان پوره شوی دی کنه هغه ایمان راوړو دیم دا وزیر بچی دی بس دیوم ټول ور په شرک کې نه الله ذکر وی چې خالدون هم فیها خالدون دا دریم خطاب د دې تتمه ذکر کا په تخویف او بشارت تخویف ذکر شو دا بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو عمل کو صالح کو سنت اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان خلق دیهم فیها خالدون دی با په جنت کې همیشه یې څلورم خطاب او پاغي کې اوامر او نواهی دي اوامر او نواهی چې کوم اوامر الله کړیو دا غي نه کول چې څنګه منی کړیو نه غي کول ولټا کارونه کول دا چې الله سره عزت کاوه دیو څنګه جنت ته لور شي چې الله سره څوک عزت کوي کنه اوامر دا غي انکار او نواهی